په غیر مسلم باندې سلام اچولې شي او کني شي اچولې یا یو غیر مسلم تعالی مخه لرالو او پتا باندې سلام واچو هغه جواب په څه طریقې سره ورکې دویمه خبره دا را چې یو غیر مسلم تاسو سره په یو ډیره کې اوسېږي یا په یو ځای کې د سره اوسېږي یو ځای د سره کار کوي نو د هغه سره خوراک څه طریقې سره به تکي خوراک وسره کیږي او کنه کیږي شرعاً د دې څه حکم دی او دریمه خبره دا را چې د غیر مسلم چې کم دی هغه چې په کم ګلاس باندې یا په کم لوی باندې اوبوس کې نو پاغه باندې مسلمان اوبه سکلې شي او کنه شي سکلې نو دا خبره سره او پیژنې اول خبره دا را چې غیر مسلم باندې با مسلمان سلام اچي او کنه نو دا خبره یاد ساتئ چې په غیر مسلم باندې به مسلمان هیڅ کله سلام نه اچي غیر مسلم ګوره سلام چې کوم دا یو دعا ده او د غیر مسلم ته څوک دعاګانې نه کوي البته کدا یو مجلس ته ورالي اول ته چې کوم د تاسو سلام اچو لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیرو کفار ته چې کوم د خاتون لګل نو پای کې سلام لیکلو نو کله داسې مجلس ته ورالي او تا چې کوم د سلام اچو نو داسې طریقې سره سلام واچو چې السلام علی من اتبع الهدى نو دا سلام پتا باندې واپس وګرځه چې هغه کس چې کوم د الله تابعداري کوي نو پاغه د سلام وي خو که یو غیر مسلم تر چې کوم د مخه لدارلو او پتا باندې سلام واچو نو داغه جواب به طریقې سره ورکې نو ګوره تاسو ته مخ کې وي چې سلام یو دعا ده نو تاسو به کوم دی غیر مسلم تاسو ته وي السلام علیکم ورحمت الله نو تاسو به صرف وعلیکم وای د دین علاوه به نور هیڅ هم نه وای ځکه د سلامتی چې کوم دی دا یو دعا ده او کافرانو د خلک چې کوم دی دعا نه کوي د دې وجه نه چې کوم دی تاسو به د سلام پورا جواب دی نه ورکوي او دریمه خبره دا را چې غیر مسلم تاسو سره په دیره کې اوسېږي یا چې کوم دی تاسو سره یو کاروبار کې شریک دی او تاسو سره شریک روټي خوري نو دا هغه سره چې کوم دی شریک روټي خوړل څنګه دي نو دا خبر یاد ساتئ چې د غیر مسلم باندې نجاست نه وي یا چې کوم دی هغه د خنزیر غوښه یا چې کوم نور څه دغه نه خوړل دغه سره تاسو خوراک سکاک کولای شي بده کې څه شرعاً ممانعت نشته تاسو یې سره خوراک کولای شي البته بس کاک کې دا مسله ده یعنی هغه سره په یو لوهي باندې وبسکل نو پای کې دا مسله ده چې هغه چې شراب سکلی یا چې کوم د خنزیر غوښه خوړل یا داسې اشیاء چې هغه په اسلام کې ناروا دي او اسلام کې بند دي او اسلام چې کوم د هغه اجازه مسلمانانو ته نه دی ورکړي یعنی حرام دي او هغه چې کوم دی هغه استعمال کړي خوړلې وي نو بیا د مسلمانانو د لپاره جایز نه دي چې په دغه ګلاس یا په دغه لوهي باندې وبوسکي البته خوراک سکاک سره کولای شي او سکاک کې دغه مسله د کابوي چې د حرام شیزونه نوی خوړل نو بیا سره خوراک کولای شي او بل خبره دار ک تاسو چې کوم دی یو غیر مسلمه خوراک وروړي خو دا خوراک چې کوم دی دا غوخوي نو بیا تاسو خوړل شي کنه شي خوړل نو دا یاد ساتئ چې د غیر مسلمه خوراک هغه غوخوي نو هغه چې کوم تاسو نشي خوړل ځکه چې هغه کلمه نه وي او مونږ مسلمانان چې کله په ذبیحه باندې کلمه ونه وایو نو هغه زمونږه په شریعت کې حرام وي حلال نه وي نو هغه به کلمه نه وي نو د هغه وخت چې کوم دی زموږ لپاره حرام ده البته که نور داس ترکاریان د روړ چې هغه لکه داسې قدرتي تور کیږي پزمو کیږي یا داسې نور میوجات لراول نو هغه تاسو خوړلې شي خو وخت تاسو نشي خوړلې